کوه وایې دربوه ته خوند ورکوي چېرې دا چې ورته خوند ورکوي. ما خپله یو سړی کتلی و چا صلح کېده هغه صلح کې منځ کې زه سره لاړو هغه منځ کې صلح کړې وه بیا ځکه ما د خاص ضرورت و چې دا د صلح کړې وه. انګور ته لاړو په انګور کې سلام ورته وشیلو هغه ما ته مخامخ سره کېنه چې مخامخ یې کړو چې دا سړی ده چې دوی چې زه چې مړه وکړو مړه ما ته دا خوند وکړي چې پورړي الله مخیر موږ خو چې چرګه لاړه شي پورړي ته خفه وو چې دا خوند نه کوي. نو الله رب العالمین داسې نه چې موږ پورړي ورته خوند ورکوي. الله رب العالمین په موږ باندې د اولیاو میندو نه زیات مهربان ده. یو مور خپل زوی تله نشي تنده نشي برداشت کوله. الله رب العالمین چې دا ګل باندې فرض کړی ده الله چې تاسو دپاره ما په دې نه ده فرض کړی چې څه تاسو نه مو تکلیف چونه و بلکې په دې باندې فرض کړی ده لعلکم تتقون چې تاسو متقیان جوړ شئ. چې تقوا در کې کله راغله لا بیا به تاسو څه میلاویږي دنیا به دې ښایسته وي زړه به دې خوشحال وي داسې ځان به رزق ته میلاویږي چې ته به سره تا به ګمان هم نه وي. مشکل به ته راشي الله رب العالمین دې چې په دغه مشکل باندې وځه څه مشکل انسان د څه شي تقوا تا کې دا جوهر پیدا شو تاسو کورونو کې به اختلاف ختم شي تاسو به عزتمند شئ تاسو په مال کې برکات راشي تاسو په اولاد کې برکات راشي تاسو ته ټول خیرونه دنیا نصیب شي او د آخرت خیرونه خود هغه خو بې انتها دي. نعمتونه خو ډېر لا محدود دي غیر متناهي دي یو حد نشته ده هغه به تاسو ته میلاو شي د دغه شي لپاره تاسو باندې مواجهه فرض کړې ده. تاسو درجه تاسو ولرئ چې تاسو کې تقوا پیدا شي. درجه کې تقوا څنګه پیدا کېږي دا یو صحیح سوال پیدا کېږي چې درجه کې تقوا ولې پیدا کېږي. درجه کې تقوا ځکه پیدا کېږي چې په دې کې یو نمایش نشته ده. اوس جلسه جوړه کړه نمایش ته چې وګوره د خلکو جمع کړه ده شته که نشته الموس کوه پر مزه ولاړې یو نمایش چې شته ده سړی عبادتګزار ده انسان نخوي نفسي څه پته لګي تورې نشته که نشته پته نه لګي چې تورې نشته که نه دې شته. اوس که دې کې سړی بدبخته وي په دې جامې کې چې پټه غاندې دا نو سبا صفا دي وکړي اوبه کې لګېدلي دي څه دي ټوټې هغه کې لګېدلي دي مزېدارې چې لګیا شي هغه اوبه نه وڅښي نری نری که نه نو څه پته لګي ځان سره پیکوړي چې ورې جوړ کړي هغه وخوري څه خبر وتلی هېڅ پته نه لګېږي. نو دې وجې نه الله رب العالمین جل جلاله دا یایي چې الصوم لي وانا اجزي به دا ژایم خالصې مودې پورې په دې کې څه کېږي نه او دا خالص ده دې بدله په خپله ورکوم چې تو ته بادشاه وایي چې دا قانون مطابق که ته پیسې خپلې هغه نه واخله که د مو لاپې نه یې خپلې مو نه یې واخله ته په چا نه خپلې بادشاه نه مې خپلې که هغه نه مې خپلې وبه چې بادشاه پته لګي نه مخې دې در واچولې درچایي هغه ما کوه. نو د الله رب العالمین چې کوم ده هغه ورکول خو بیا ډېر زیات دي چې هغه ورکوي هغه په خاص بترتیب یې چې واخله دا ټول واخله بغیر حساب یې درکوي. او بلکې دا علماو لیکل دي بعضو مشایخو دا روایت شته چې دغه داسې ویل دي چې الصوم لي انا اجزه به دا رجا ما ده ما دپاره ځکه چې دې کې بل څه نه شي کېدلی وانا اجزه به او زه یې د بدل یم بل څه بدل هغه نشته. یو عیال ډېر هوښیار و ډېر زیات هوښیار و. بادشاه چې کومه ده محمود غزنوي بادشاه ویلي وارد چې څوک څه دې دفتر نه وړی دی ما نه دی مکان نه نه هغه یې دغه دي چا قلي ته لاس واچولو چا پکې هلکې مکان خو نه و خو چې څه
هغه د سپوچ ولو زوت لاسو ته په څو دوی د هغوی دې شي نه اوس دا یو ستې چې یو ته خو هېڅ نه یو نو ټول خلک نور ته څه یې وسه که نه نن مو دا تلو لګولې ده سخي شوی هغوی ته چې صاحب تا دا خبره اوس بکي پاتې ده که پاتې نه ده د حکم دی بکي ده چې حکم بکي ده خو ته شته نه ته خو یې لګېږه چې دن دې کې د نن په هغه کې څوک وي څه شی وي د ټول چې چا څه چیز مې لاس کېږدولو هغه ده چې اوس مې دغه حکم ده چې ما په ټول کېږدولو ته یې ما یې وشو ډېر هوښیار و نو چې کله ته الله خپل کړو خو کائنات خو د الله تعالی په لاس کې ده خلونه د الله تعالی په لاس کې دي د فوجونه د الله رب العالمین په لاس کې دي د حکومتونه د الله رب العالمین په لاس کې دي نو ته خو په ټول ته خپل کړل دې څه تجربه داسې تجارت دې وکړو چې خپل څه دا ټول دنیا دې وګټله نو دا درجه کې الله دې ته ملوي غوټه خبره ده که نه ده غوټه خبره بیا چې دا رجا په رمضان کې دا خو اصل رجا ده عمر رجا ده دا ثواب ده لکه چې تاسو کله کله لرئ دا چې جوړ کې وخت لګئ پیر جمعرات نو چندې رجې نشي دا خو اصل رجا ده چې کومه رجا بیا ته په رمضان کې ونیسي د هغې رمضان بدل بل نشته یاد لري که یو سړی قصدن رجا نه ونیسي په رژې کې کله کله د رژې کې ځکه احتیاط کوئ کوشش کوئ چې نه پاتې نه شي او کوشش کوئ چې اخري کې نه پاتې نه شي اول کې نه پاتې نه شي کوشش کوئ ځکه چې رژا که یو سړي فردي رژا پاتې شوله چې ټول عمر رژې نیسي دغه رژې پسې نه رسېږي یو خو داسې وي چې بیمار و رنځور و سفر ته لاړلو الله رب العالمین مهربان ده چې ده پته شوې ده خو که قصدن سړي ته پاته وه چې رژا ده ده رژا ونیوله بیا څه ګناه څه په یوې رژا فرض ادا شو خو هغه ثواب نه وي ته میلاویږي چې کوم په رژې کې میلاویږي ځکه چې په رژې رمضان مبارک کې د یوه فرض ثواب څه ده اویا فرض ده او فرض داسې شی نه چې هغه نفل ده اویا و نفل یو فرض ده داسې نه چې کنې بیا هغه دی هغه ده دی مطلب دا چې لکه یو غر ده فرض څه ده یو غر ده هغه څه ده نفل چیټکاره دا فرق دی نو دا به نه پوره کېږي نو الله رب العالمین جل جلاله دا دومره ثوابونه په دغه رژې کې خپل د رژې کې دکې څه فایده رسي یو دا دی کې اخلاص ده اول خبره دا ده چې اخلاص نه ډکه د کوي رژه دویم دا ده چې تقوا یې دې چې خپل نفس قبو کړي دې کې د انسان ته نفس قبو کول اوله فایده یې دا ده چې نفس باندې کنټرول راولو ډېر تږی داسې تږی یې چې ژبه دې ته کېږي یا ډېر وږی یې تا ته موقع شته چې ته د رژا موته کې پټه یې موته کې چا ته پاته نه ولګي خو د رژا ته چې د پټه نه ماتوي ته څه کوي د خپل نفس کنټرول کوي د خپل نفس دا ته کنټرول کوي نو تا کې ورو ورو د کنټرول د نفس قبو کول د دو قوت پیدا شو دا قوت اوس تا نه به سترګې غلطې غړېږي خو تا کې دا قوت پیدا ده سترګې به غلطې نه غړوي چې مو الله کسي تقوا پیدا شو غیبت مو نه کوي په ژبې باندې ایمان الله نه رسېږي دیمونه بیا به د غږونو باندې غیبت نه اوري چې مونه به الله خفه شي بیا به ته زیارې شری نه کوي بیا به تو کې رست پیدا شي او دا به تاسو کې ونه پیدا چې دا که تو کې پیدا شو نو اول شی څه شو د انسان کې کنټرول جوړ شي کنټرول څه شي ګرځي نفس کنټرول پر ژی ګرځي سال نه لمونځ وکړي چې بیا سلام ووایي بیا اوبه څښا شي خبرې کوه شي ګرځېدا شي ورکې خو دې کې چې څوک پورې چې کله یو ځلې اعلان وشو چې رژا بند ده بیا چې څوک پورې بیا اذان نه وي شو د ماښام هغه ته پورې تا ته رژې متولو اجازت نشته ده
دومره سره چې کنټرول کوي په اوبو کنټرول کوي او خپل کور ورته نسی ته او نور چې کوم نه ته ډېر غري ته ته خوان درکې پکوړي پخېږي هغه کې سوپ جوړیږي په طلبه کې کنه ټول شي تاسو ګوره هغه چې پری پرته یې کې مدد پرته دي ته نه خوري خدا ته نفس کنټرول تا چې نفس کنټرول تا کو نو دې نه بعد شي تقوا شروع کیږي څه شروع کیږي لعلکم تتقون چې تاسو متقیان جوړ شئ یو به ته نفس کنټرول ته چې تقوا څه ته یې چې الله رب العالمین د عظمت کې توبه ځکه پیدا شي د الله تعالی محبت کې توبه ځکه پیدا شي د الله تعالی خوف خشیت توبه ځکه پیدا شي هغه د الله تعالی د عظمت نه د الله تعالی د خوف نه د الله رب العالمین د خشیت نه چې کوم یو قوت پیدا شو د احتیاط یې دغه احتیاط څه ده د تقوا بیا الله رب العالمین بیا ته ځان د ګناهونو نه بچ کوي دا د الله رب العالمین د خوف دی واجنه د الله تعالی د ګناهونو نه ځان بچ کول د څه ده د تقوا وقايه څه ته ده دا وقايه د وزار ده د وزار کسي د وزار تصویر لګول راځه چې د پوهې محفوظي د تقوا دا سره محفوظ کوي خبرې پوهه دا زی محفوظي په هر حال اوس دا تقوا کې وخت یې کو پښتنې کو ریږي الحمدلله پښتنو کې دا کمال ده چې رجال نه پېژني مو ته وایي چې وایي چې دا ټول مرجان روز نه کوي المدونه نه کوي بیا په طریقو ته بیاندي طریقې کوي نه په ټوکې پرې کوله وایي تاسو پوي نه دوزلو کې الله تعالی دوی ایمان به د خلکو کې دوی ایمان ده دوی د الله رب العالمین طرف ته انابت شته ده کله دا خوشته ده چې کله د الله تعالی انابت مخه راغله شیطانون وټړل شو نفس کبوته شو چې څنګه باران وریږي رحمتونه دی واجنه د الله تعالی روان شو اوس تلاوت خوان ورکوي المزه خوان ورکوي تاریخي خوان ورکوي نو دا د کنه دی هغه سیستم شتاور کی هغه نه راغلی سپړ کړه دا کې شتاره چې تو کې ورکو څه شو پکې والو دا که چرسیو که بنګیو په پلاغه ته پکې کې شتاره نو بهر حال دا چې کوم دا دغه میاشتې کې د الحمدلله پښتنو دا شی ځان نسی والله خطیوي کې شته دوی وسنوک خلک وسنوک دي چې دوی کله کې نوس وي دوه کړو نو کې یو ته بوچي خالص سری چې راته موږ ته وساته چې څوک ته بوچي راځي خبر نه غلا خوان دې خبر خو خیر هغه څه غدا هغه چې کله دکان کوي یا کار کوي شاوې تروشي ته دی ویل جامې نیول د مخ نه غړي ده ویلې تو ځانې ولې تو ځانې ولې ستمو ته څه راکوا مو خو څه خو شوې ته مو کومې چې ولې نه دي کنه رجینه ما خبرې کوم چې مو دې مخ کار نه کوي دی ولا شوې حالان کې رجال دې پر شادي سي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو بل خبره وکړي ته زما ما کوي ته چې مو رجال درجه کنټرول کول دي په د دې ته د غصې کنټرول کول دي په ته هم رجال ته نه چې صرف د مړې کنټرول کول دي په ته مکه کنټرول کول دي په دا د ته د غصې کنټرول کول دي په څه دا غمیاشته نو غصه بیا ما کوي دا یو کار کوي چې تاسو غصې ما کوي ځګړې ما کوي دا د صلح میاشته څه ده صلح میاشته ټول څه غواړي ملاو کې دوستۍ سره جوړې کې محبت سره جوړ کې دا د دوستۍ میاشته دا د نفس باندې پښو لګولو میاشته دا نه چې ته څه کوي چې ټول حلال خوري ټول باندې بند کړي دي او به حلال دي هغه ته باندې باندې کړي په ځان باندې ټیکاله حلال ته ځان باندې باندې کړي دا ځکه چې راته اخر مل دي او چې کوم دایمي حرام دي چې الله حرام کړي دي هغه ته لګیای کوي دوریختي غیبت تکوي چې کله مشوم شي مسختان دا د عبادت سپاره چې طلبه کې نوستي کوشي به طلبه کې څه کوي دوه سکونه خوري د ټول یو جوړ کړه چې داسې ټول دوم جوړ کړه چې ته به چې شپه خو خالص دې ته ده دغه بیګوري دې پوره بیا تمشي بیا وې جنگ وال نو وسنه وې سخت واچ کې وې سخته نه ده جوړه ته ځون ته لري
نو دا ټوله شپه په دې تېره کړي نو دې عبادت ته څه فایده به دې کړو الله تعالی مهربان دی بیا یې ورکوي خو خیر ته خپل نیت خراب وکړه خو ته تقوا ته نه حاصلېږي چې کوم شی مقصد و هغه ته تحصیل نه شو لعلکم تتقون دا ته تحصیل نه شو نو دا د رحمت میاشت ده دا د غصې د کنټرول کولو میاشت ده دا د خبرو د کنټرول کولو میاشت ده دا د دروغو نه بچ کولو میاشت ده دا د غیبت نه خصیدلو میاشت ده دا د غږونو حفاظت میاشت ده دا د لسونو نه د بل چا ته ضرر رسولو سدل میاشت ده چا ته په حسد وي خو شته انسان د کمزوره ده دا د خیرخواهۍ میاشت ده حسد ضد څه ده خیرخواهي ده چې بل ته خیرخواهي وغواړئ تاسو بیا ګورئ چې دا میاشت به تاسو باندې الله تعالی داسې تېره کړي داسې په عبادت کې تېره کړي چې دغه میاشت یوه میاشت به ټول زندګۍ د تپلې دپاره سبب وګرځېږي د یوه میاشت ته په رښتیا ولګوه چې الله تعالی فرمایي چې لعلکم تتقون چې تاسو متقیان جوړ شئ نو الله تعالی جل جلاله داسې خبره خو نه کوي چې هغه بیا کېږي نه دا د ما خبره خو نه ده چې زه وایم چې ته ما ته فلکا شی راوړه انشاءالله زه به څه دیر کړ بیا زه انسان یې کله کله به پاتې راشم دیر به نه کړو لږ به دیر کړ چې کله الله تعالی وایي چې تاسو تقوا حاصله شي تقوا به حاصلېږي که نه به حاصلېږي چې تقوا ته حاصله شوه دا ملاک الحسنات ده څه دي دا ملاک الحسنات ده ته د خیرونو د برکتونو د نیکیو یوه خزانه مونده یوه جری الګډه مونده شوې دي چې نه مشتري دي تاسو چشمه هم موندله تاسو ته په خیرونه ملوېږي الله رب العالمین موږ ټولو ته خیرونه نصیب کړي انشاءالله کوشش به کوو زه ځان ته دا نصیحت کوم تاسو ته کوم چې دا میاشت چې تاسو نه په خبرو تېره نه شي تاسو نه په جګړو تېره نه شي تاسو نه په غیبتونو تېره نه شي تاسو نه په د چا په سپکې تېره نه شي چا ته د زړه کې بد رانه شي مسلمان وروڼه یو خامخا وایي ټکې ټوکې وي خپله کې دا چې کوم دا وایي چې دا میاشت مو دا ټولې خبرې زړه وغورځولې بس دا لاړه دا همداسې وغورځولې چې بیا یې دونه نه کسب انشاءالله د دغې میاشتې برکت رسېږي برکت الله رب العالمین جل جلاله یې تا ټول عمر زندګي بدله کړي الله رب العالمین زندګي بدله کړي دعا وکړئ الحمدلله رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام على خير بریة محمد وعلى الطيبين الطاهرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله كم وعافك يا الله تقبل رضا يا الله تقبل سهي وتقبل نصيب يا جل جلاله خير بركته مسافرة الله رب العالمين فسدون موسط لك جگان موسط لك الله رب العالمين جل جلاله جنون موسط لك يا رب العالمين جبتون موسط لك يا ارحم الراحمين داست من چرګ لکه څنګه ته په خوشالي ته په خوشالي خدای په خبرې باندې کومې خبرې ته خوشالي خدای موږ راځي الله رب العالمين جل جلاله ټول رب العالمين جل جلاله خپل کې د حکومتونو یو کا الله رب العالمین جل جلاله کفر ته ټول یو کا الله رب خپل کې یو کا ټول رب العالمین دې تا محبوبان وګرځول کی الله رب العالمین جل جلاله د پاکستان حفاظت وکړه الله رب العالمین جل جلاله د سعودي حفاظت وکړي الله رب العالمین ملکونه دي مسلمانانو په حفاظت وکړي خپل کې په اتفاق اتحاد کې الله رب العالمین جل جلاله همیشه په خیر لري الله رب العالمین په خیر مجمل لري په خیر الله رب العالمین جل جلاله کوي رب العالمین خپل کې رب العالمین بګاړ ما کې خپل کې کوم بګاړ دي خدای ته خاتم کې چې اولاد نه اولاد ورکړي چې بیماران دي یا ته تندرست کې چې کوم قسم بیماران یا ته تندرست کی یا ټول ته شفا کامله اجر مستمر نصیب کی رب العالمین چې چا مقروض دي خدای ته دي قرضو دي خیر اسباب ته برابر کی الله رب العالمین جل جلاله دې خلق مقروض دي الله رب العالمین جل جلاله ته قرضي ختم کی اسباب ته برابر کی الله رب العالمین چې څوک چا څه پریشانی ده ته نه خبري چې په کور کې خپل کې نچکی ده خپل کې بګار ده چا په ملکونو کې بګار ده چا په قومونو کې بګار ده چې الله رب العالمین بیماران دي چا څه ضرورتونه دي څه مشکلات دي خدای ته ټول مشکلات حل کا ټول جایز وجتونه پورا کا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله